مونږ یو تورسرې جینۍ ولیده چې سروالې بروالې وه لوپټه و پسې راښکې شوه جنازګاه ته را روانه وه مونږ اواز وکړ دا جینۍ څه کوي وایي دا د دې زمیندار لور ده اواز یې وکړ قسم دی زما پلار جنازه وکړي حق در کوم او که دا حق کمی دا کم چې دی نو قسم دی د خپل وجود ګردیم دله خرڅوم شوق سره لږ سبحان الله وویلم دا زامن چې ته وایې چې دی به زما وارث ګرځي پخوا یو رساله مې کته وی انډیا کې یو کس وفات شو 15 زامن یوې لور و زما محترم 15 زامن یوې لور و زمیندارو لوی زمیندارو لور له هیڅ حق ورنکړه زامن یې داسې لوی کړي وو لکه شهزادګان کله چې مړ شه نو پخوا د پیغمبر داسې طریقه وه چې نبی علیه السلام به په جنازه باندې ودرېده نو اعلان به وکړه چې په ده باندې د چا حق شته که نه اوس دا شی نشته چې په جنازه ودرېږي نو اول به اعلان وکړي چې په ده باندې د چا حق شته که نه چې ټول ووایي نشته نو بیا به دا اعلان وکړي چې ده د لور خور حق ورکړی دی که نه هغه یو عالم و چې هغه تحفه کې شات یوړه چې شات یوړه تپوس یې کوي وایي پلار دې ستا د خویندو حصه ورکړې ده وایي چې حضرت زما خویندې نشته ښه ستا نیکه ستا د تروریانو حصه ورکړې ده ما چې حضرت او ورکړې ده وایي شات یې رانه قبول کړه هغه شات هغه وخت کې د 10 روپو د 10 درهمو ما وایي چې دومره تفشیش ولې دی هغه عالم ما ته ووایي چې کم کور کې یو انسان د لور خور حصه نه ورکړې دا مال نه دی دا ګېډې ته اور اچول دي او زه اور خپلې ګېډې ته نه اچوم زما محترم اوس ته توجه وکړه که نه چې تا د لور حق ورکړې ابتدا کې د مرګ نه مخکې ورکړه وایي دغه چې کله وفات شي نو مولوي صاحب یې په دغه باندې ودرېد او اعلان یې وکړه چې د باندې د چا حق شته یو کس راپاڅېد چې ها حضرت حق مې پې شته وی هغه عالم ولا بچی راغوښتل چې راشه دا حق ورکې هغه ورته که زمونږ پلار ورکو نو خو په چمدونو به یې ورکړی کنه اوس موږ سره کم دی د دنیا جیداد بچو ته پاتې شو عالم ترې رسته شوی چې حق پې د جنازه نه کوم هم سم عالم وکړه سم مولا وګورې ښه ایمان او جذبې والا مولا رسته شوی راشه بل مولا ولا راولې کرایه والا مولا ولا راولې کرایه والا چا پې جنازه وکړي و چې دا خبره وکړه جنازه ودرېده جي یو شور شه په جنازګاه کې چې جنازه ولې نه کېږي یاره جي حق دی او زامن حق نه ورکوي ځکه که زمونږ پلار ورکول خو په جمدونو به یې ورکول که نه اوس مړ شي نو موږ ته یې شی پرېښی دی تر دې پورې لور ته یې غوږ ورسېده غوږ ته خبره ورسېده دغه لور ده چې ګویا لوپټه ورپسې راښکې شي جنازګاه ته رامنډې وي کالي یې د خپلو بچو سره نیولې دي کپړه کې یو رومیال زړه کپړه کې د خپلو بچو چې نو خپلو بچو له سټکه پکه جمع کړي چې دا به زه خپلې لوڼې واده کوم هغه کالي یې په یو زړه کپړه کې اچولې دی او جنازګاه ته رامنډې وي موږ یو تورسرې جینۍ ولیده چې سروالې بروالې وه لوپټه ورپسې راښکې شوه جنازګاه ته را روانه وه موږ اواز وکړ دا جینۍ څه کوي وایي دا د دې زمیندار لور ده اواز یې وکړه قسم دی زما پلار جنازه وکړي حق در کوم او که دا حق کمی دا کم چې دی نو قسم دی د خپل وجود ګردیم دله خرڅوم شوق سره لږ سبحان الله وویلم هغه لور ما له پلار جیداد نه راکړی دی ما له پلار د جیداد نه محرومه کړی لیکن پلار خو مې دی که نه دا نشم لیدی چې زما پلار جنازه دی ولاړ یو شرمېږي دی زما وروڼه دوسان دي دوسان دي خو زه د پلار غیرتمند د لورې وایي قسم دی دغې ورکه او جنازه پې وشوه زه وایم چې ستا په کارېږي او تا په دعا کې م یادوي نو ستا لور دې په دعا کې یادوي دا بچې به لوی شي ته به مړ شي ته به لا مړ نه په تخته به پروت یې مخکې جمعه مې درته وي ته به لا مړ ګویا سا به دنه پوره اوتیم نی په تخته به پروت یې او ستا د بچو به ستا په چا د خزانې په چابیانو په جیداد باندې جنګوري مخکې ورځو کې مې یو ویډیو ولیده یو ابی یا بابا وفات شوی دی او په ګاډي کې ته راځي خلک ته ګوتې لګوي په ګاډي کې د ما محترمو په ګاډي کې نو څه دې خیال دی چې داسې اولاد ته به ته مال پرېږدې داسې اولاد دپاره تا خپله کنده د اور نه ټکه کړه روان نه دی کور گویا چې داسې یو کور له نه روان چې الله سره د ملاقات کېږي محترمو نو ولې د لور خور حصه بنده کړې ده نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک جمله وفرمایله اخیری جمله چا چې خپله لور خور د جیداد د حصې نه محرومه که زما رب د جنت نه محرومه کړي زما محترم اوس تاسو تصور کوئ کم انسان چې معاشره کې وګوره چې لور خور له حصه نه ده ورکړې محترمو تمه مه کوه چې الله به مې وبخي تمه مه کوه زما د طرف نه جمله د منبر نه وي او د پیغمبر د طرف نه جمله وي د علماو په لکونو په زرګونو د احادیثو تفاسیرو د کتبو نه درته ویم چې جمله مې ووې چې قسم دې تمه مه کوه چې رب مې وبخي قسم دې بخانه دې نشته الله وی یدخله نارا خالدا
فيها ابدا الله وی ابدن بپروته چې د لور خور ده ها که د قیامت پر ځبانې لور او بخره چې پلار مې ده او بخي به قسم ده خپکیږي در باندې لور در باندې خپکی सलाम अलैका सलाम